السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم عقیب رضا او تاسو ګورئ swatnews.com. کتونکو دا وخت په ضلع شانګله کې یونین کونسل پیرخانه او بیا په خاصه توګه په اجمیر کې موجود یم، چېرته چې د نورو ځایونو په شان دلته هم ټوریست چې دی هغه راتګ کړی دی. د دغه ټوریست سره به خبرې اترې کوو، د دې ځای د ښایست په حوالې سره به هغوی نه کمنټس اخلو. تاسو چېرته ځئ مو زموږ سره اوسئ. د کوم ځای سره تعلق ساتئ او نوم مو څه دی؟ زما نوم ضیاء الرحمن دی او زه د مردان سره تعلق ساتم. څه به ویل غواړئ د دې ځای په حوالې سره، د دې ځای ښایست په حوالې سره؟ د دې ځای ښایست داسې دی لکه د سویزرلینډ نه کم نه دی. دا ښکلي ښکلي غرونه، واورې اوسه پورې ګرمي ده هلته، خو دلته واورې اوسه پورې پرتې دي، ښکلې نظارې دي، ښکلي سیندونه دي، ډېر مزېدار ځای دی. او په غرونو کې چې کم کورونه دي داسې ښکاري لکه سویزرلینډ ته چې سړی لاړ شي هلته څنګه حساب کتاب وي. د دې ځای د سهولیاتو باره کې به څه ویل غواړئ؟ د دې ځای کې سهولت بالکل نشته دی، ډېر کم دی او حکومت له پکار دی چې دې ځای کې سهولت وکړي، روډونه جوړ کړي او د بجلی سیستم ورته برابر کړي. فرست ټایم رالم، ماشاءالله ډېر خوند دی او ډېرې ځای خلک ډېر مینه‌ناک خلک دي او ډېر دوست پسند خلک دي او ډېر ښکلی ځای دی. ښایست خو دا دی چې مونږ خو صرف نوم اورېدلی یم، سوات ته پورې راغلي یو، مالم جبې پورې راغلي یو، هغې نه مخکې نور راغلي. نو دلته زموږ دا رور دی مانی بای، نو ده مونږ ته ویل چې راځئ چې دلته دا خوبصورتي تاسو وګورئ. نو چې دلته راغو نو یقین هم شو چې سویزرلینډ خلک خو یادوي، خو دا پخپله یو سویزرلینډ دی، یو جنت یو ټوکړه ده. ډېر خوشحاله شو. نورو سیلانیانو ته به څه پیغام ورکوئ چې د دې ځای د راتګ په باره کې؟ راتګ باره کې خو به دا وایي وروره چې څومره ټوریست دي چې کم سایډونو ته روان دي، هسې فضول ټایم مه ضایع کوئ او راشئ دا جنت وګورئ. دا وایم چې دا تاسو وکتو، دا ځای نه وکتلو، دا اوبه وکتلې، خو دې سره سره تاسو زموږ دا روډ هم وکتو. نو موږ دا غواړو چې یار دا هم یو کوم د ټوریزم دغه کې په دې کې هم شامل کړی شي، زموږ دا روډ چې دی دا برابر کړی شي. لکه تاسو وکتل چې د دویم ګاډي لار اخیستو پکې نشته دی، روډه غورځولی شوې ده، د روډۍ غورځولو باندې څه پیدا خو نشته دی. دا دومره ښکلې ښکلا ده، دا پورته وګوره، دا ټول علاقې که خلک دې وخت سره ملم جبي ته ځي، کالام ته ځي، د هغې نه انتهایي زیات ښکلی دی. دا نه یو چې هلته دې نه ځي، هلته دې هم ځي، خو موږ ویل چې دې ځای له هم لږ توجه ورکړی شي، دا ځای هم په دې دغه کې شامل کړی شي. سر بل یو ملګری موجود دی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام اور کہاں سے تعلق ہے؟ میں عابد پشاور سے، پشاور شہر سے. کیسے لگا آپ کو یہ علاقہ؟ جی ہمیں تو بہت اچھا لگا، ہم تو کافی گھومے ہوئے ہیں، ناران کا خان وغیرہ، کالام، سوات، یہ مری نچھے گلی، لیکن پہلی مرتبہ آئے ہیں یہاں دوست کے گھر، کیونکہ ہوٹل وغیرہ ہے نہیں یہاں پہ، تو پہلی مرتبہ آئے، انشاءاللہ بہت اچھا لگے. تو آئندہ بھی ہم ریکمینڈ کریں گے اپنے اور دوستوں کو کہ وہ بھی یہاں آئیں، یہ جگہ دیکھیں. ہم تصویریں نکال کے ویڈیو بنا کے لے جا رہے ہیں ساتھ میں، تو ہم انشاءاللہ دوبارہ بھی آئیں گے. دا خو زمونږ د سویټزرلینډ نه ښایسته علاقه ده او د ډېرو ملکونو هغه انکم چې دی نو هغه په سیاحت باندې دی. نو سیاحانو ته موږ دا پیغام ورکول غواړو چې دا خلک پرامن دي، علاقه پرامن ده، سهولیات کم دي. ګورنمنټ ته دا درخواست کول غواړو چې هغه په دې ځای باندې خصوصي فوکس وکړي، دا علاقې چې دي په هغه علاقو کې واچي کومه علاقې چې د سیاحت دپاره موزون دي. نو دا ډېره ښایسته علاقه ده زموږ شانګله د سویټزرلینډ نه ښایسته ده او الله پاک دې وکړي چې دې کې هر قسمه سهولیات چې دي هغه اویلیبل شي. جناب زه خو د پېښور یم، خو الحمدلله بیسیکلی د دې ځای یم، خو برحال دا دی چې پیدایش مې پېښور دی او هغې نه علاوه دا دی چې زه د پېښور او د پاکستان د کومې صوبې او ضلعې نه خلک تعلق ساتي. زه دغه ویل غواړم چې هر سړي له پکار دی چې سوات چکر له راځي او هرکلی ورته د پښتانه وایي او ډېر مینلناک او ډېر مینلسار خلک دي. ستاسو د وساطت باندې موږ د خپلو اعلی چارواکي چې کوم څوک زموږ غږ اوري هغې ته هم دا ویو چې دلته کې غربت دی ډېر زیات دی، خلک چې کوم دی دا ډېر مضبوط خلک دی، ډېر محنتکش خلک دی، ډېر میلمه‌دوست خلک دی. د دوی سره هغه کوم د دوی روزګار چې دی د هغې کې دوی ته حقوق ورکړي، نو انشاءالله غربت چې کوم دی هغه به ختم. جی ګرانو کتونکو، تاسو دا علاقه مو ویل ده، د دې ځای د خلکو چې کوم ټوریست چې راغلي وو د هغوی خبرې مو اورېدې. د هغوی دغه وینا ده، سیلانیانو ته د هغوی دا پیغام دی، هغه سیلانیان چې هغوی مري ته ځي، کالام ته ځي، ملم جبې ته ځي، نو دې ځای ته دې هم هغوی ضرور یو بار راشي. د کیمرامین افضل حیات سره عقیب رضا، swatnews.com، لوګې ضلع شانګله.